د نور مسلې اوس لیکلي دي زناورو متعلق چې کوم زناورو باندې قرباني کیږي او کوم باندې نه کیږي، یعنی کوم عیبونه داسې دي چې د هغې باوجود په قرباني کیږي او کوم عیب داسې دی چې هغه پکې موجود او قرباني په باندې بیان کیږي. د یو مسلې لیکلي ده چې هغه زناور چې کوم زناور قدرتي طور باندې پیدایشي طور باندې ښکر یې سره وینه، نو هیڅ خبره نشته، اوس پیدایشي ښکر نشته دی، بس هیڅ مسله نشته، په ده باندې قرباني کیږي، جایز ده. بله مسله لیکلې ده چې هغه زناور چې ښکرې شوي وي خو ښکر یې مات شوی وي، نو که ښکر یې مات شوی وي خو دغه زخم یې دماغو ته نه وي رسېدلی، همداسې ویښ کې مات شوی دی خو وینه شوی پې باندې نه و، هغه اثر یې دماغو ته نه و رسېدلی، نو بیا هم پې باندې قرباني کېږي، جایز ده. خو که چېرته دا زخم یې دماغو ته رسېدلی و نو بیا پې باندې قرباني نه کېږي، بیا جایز نه چې په دا باندې قرباني وشي. د بله مسلې لیکلې ده چې کوم زناور خصي کړلی شوی وي، خصي زناور تاسو پېژنو، نو هغه زناور قرباني جایز ده. بل کتاب لیکلی بل هو اولا، بلکې دا بهتره هم ده، ځکه چې کم زناور خصي کړلی شوی وي نو د هغه غوښه مزیداره وي، دا کتاب له لیکلی دي. کم زناور باندې چې د خارخ مرض لګېدلی وي، بعضې سرمنې بیمارۍ مخکې راغلی وي که نه، نو که زناورو باندې سرمنې بیمارۍ راغلی وي خو هغې باوجود صحت نښه وي، مضبوط وي، نو قرباني به جایز ده. او که نه مثال کے طور پر بیماري هم سرمنې ته لګېدلی ده، خارخ هم پرې لګېدلی دی او بدن یې هم بیا پسې کمزوری شوی دی، خراب شوی دی، نو په هغه باندې قرباني کول جایز نه دي. د بلې یوه مسلې لیکلی کم زناور باندې لیوانتوب راشي. اوس دا مسله باندې زه کتابي مسله خو پوهېږم، خو ما هسې زناور چېرته لیدلی نه چې لیوانی زناور څنګه وي، اوس هم زناور څنګه وي. لیوني خلک هم لیدلي خو زناور هم لیوني نه لیدلي، اوس والله اعلم چې هر څنګه وي. خو دا کتاب کې مسله لیکلې چې کم زناور لیوانی شوی وي، خو داسې لیوانی شوی چې خوراک په خپله کولی شي، نو قرباني پرې جایز ده. او که نه سره په خوراک هم بیا سم نه پوهېږي او سره یې هم نه شي، ګډ وډ وي، نو په هغه باندې قرباني جایز نه ده. ما تاسو ته اول نه ویل چې ما هسې زناور لیدلی نه دی، که تاسو چې لیدلی وي تاسو ته یې پته وي. بیا چې کم زناور ړوند شوی وي، دواړې سترګې یې ړندې وي، نو په هغه باندې قرباني جایز نه ده. همدغه شان د کم زناور په یوه سترګه باندې ړوند شوی وي، نو په هغه باندې هم قرباني جایز نه ده. کم زناور چې خپه یې خوږ شوي وي خو لیکن بیا هم دغه خپه په ځمکه باندې کېښوی شي، یعنی په ګرځېدو کې د خپه په ځمکه لګوي، نو قرباني پرې جایز ده. او که نه چېرته داسې خپه زخمي شوي وي چې بلکل دغه خپه په ځمکه لګولی نه شي، نو بیا په دغه زناور باندې قرباني کول جایز نه دي. کم زناور چې دومره کمزوری شوی وي، بعضې زناور خلکو منډیې له راوښکې وي، بیخي هغه هډوکې پکې لدی شي، لکه ماسې چټي د هډوکو ته سرمن وي راچولی وي، صحیح ګرځېدی هم نه شي، نو په داسې زناور باندې قرباني نه کېږي. زما خلکو ته زړه ښه کړي چې راشه مړه بس په لږو روپو باندې یې واخله، بس قرباني به وشي، ځان اخلاص کړي، نه دا ځان خلاصېدو خبرې نه دي. کم زناور نه چې غېږونه چا کټ کړي وي، په ویښ کې یې طلاقې کټ کړي وي، نو په دا باندې قرباني نه کېږي. البته که غېږونه نه یې لږې لږې پیسې ورته کټ کړي وي نو بیا جایز ده، خو که ډېر غېږونه یې ته کټ شوي وي، یعنې 3 حصې نه ډېر کټ شوي وي، بیا به باندې قرباني کول جایز نه دي. کم زناور چې غاښونه مات شوي وي، نو غاښونه ماتېدل هم یو عیب دی، په دغه زناور باندې هم بیا قرباني نه کېږي. کم زناور چې پیدایشي غېږونه نه وي، یعنی پیدا شول او پیدایشي غېږونه یې سره شته نه دی، نو په دغه زناور باندې بیا قرباني نه کېږي. هغه مادي زناور که هغه وزه وي، که هغه غوا وي، چې هر یو وي چې د هغې غولیانځو نه سرونه کټ کړلی شوي وي، یا بیمارۍ وجه نه ترې کټ کړلی شوي وي، او یا چې کوم د چا ته نه کټ کړي وي، نو په دا زناور باندې هم بیا قرباني نه کېږي.